دا په دې بیک ګراوند چې تاسو ته ښکاري نو دا یو ډېره خطرناکه سمسته ده او زه به اوس خپل کوشش کوم چې د دې اخري سر ته لاړ شم. دا لایټ مې راغستی دی او اوس روانګي ورته شروع کوم، خو دا دی چې ډېره خطرناکه سمسته ده. نو راځئ دا ویډیو چې دی تر اخره پورې وګورئ او که زموږ پیج چا نه وي فولو کړی پیج درسره لازم فولو کړئ. نو راځئ ځو مخې ته او د دې سمستې اخري سر ته او دا درته ښیم. اوس په دې ځای ناست یم، دې نه لږ پاسه مو ډېر خطرناک دی، ښکته پکې لاړ نه شم. دا وګورئ دې ځای ده. نو اوس مخې ته رواني ده په بسم الله باندې. بسم الله. ازه خالقه یو خو دا سمستې چې وي دا ډېرې سیوا یخې وي، ډېر ښکلې یخه ده ماشاءالله. بسم الله. او که نه دا ځای پکې لږ تنګ دی، دا وګورئ دا پکې چې دی لږ تنګ دی که نه. هله ملا مې ولګېده، بیا خوا لږ کولاو دی. نو اوس مخې ته پکې ځو. ویډیو چې دی دا سکیپ کوئ مه، تر اخره پورې وګورئ او خوندونه ترې واخلئ. دا وګورئ دا سمسته ده، یو خو ډېره سیوا یخه ده او بل دا چې لکه د یریم ده، سړی ورته ګوري هسې یېرېږي که نه. بل په دې کې دا ګټې نه دي، د دې داسې کلر دی که نه، دننه هغه ګوړ چې وي که خیال هم کړی وي نو بلکل هغې ګوړ په شان دی. دا وګورئ دا په دې سمسته کې د دې ګټانو کلر دی. اوس مخې ته ځمه، یو دې غاړې ته لاره ده، دا وګورئ خو دا راګه تنګه ده او دې سیټ ته چې ده نو دې سیټ ته کولاو ده. نو موږ خو به کوشش کوو چې په دې کولاو باندې لاړ شو، ولې چې په دې کې خو بیا تلل نه کېږي. وګورئ ډېره سیوا لکه ډېره تنګه ده، لږه نه برک وګورئ نو سړی هسې یېرېږي. یو مې سر امات چې ولې چې هایکینګ هم وکړو ډېر سیوا. بل په دې کې چې دی هډوکي دي او داسې مې اورېدلي دا د انسان هډوکي دي، دا دې پراته دي. وګورئ دا چیک کوي، دا دی دا هډوکي دی. د دې نه علاوه مخې ته چې دی نور به پکې وي، ولې چې دې ته زه یو ځل راغلی یم دې سمستې ته او دا دی چې اوس ورته یو ځل بیا رالو مخې ته به پکې ځو. دې خوا که تاسو وګورئ دې ګټانو ته نو لکه ډېر د یېرې دي لږ نه. بل که دې ګټې د کلر ته وګورئ که نه نو بلکل داسې دي لکه ګوړ. دا وګورئ. خو زه خیر مخکې ځو، خپل کوشش کوو چې اخر سر ته یې لاړ شو. هلکه شاته خیال کوو سر دې ونه لګي. ها دا وګورئ په دې حل پکې روان یم. بل دا دی چې هایکینګ هم وکړو نو خولي دي راباندې، کینې دا سمسته چې ده ډېره سیوا یخه ده، لږه نه ډېره. دا وګورئ اوس پکې اخوا ځمه او که نه ډېر د یېرې ګټان دي که نه، سړی پکې هسې یېرېږي. دا وګورئ هلکه چې دغه پکې چې شی دی داسې عجیبه غونده کې دغه شوی دی، څه کاڼی غونته ښکاري. ورېږه ښه د نږدې نه یې ګورم، سر مې ونه لګي مړه، ډېرې تېره ګټې دي. خو دې ته وګورئ بره، که تاسو خیال کړی وي که نه هغه قیمتي شانتې کاڼي نه وي، حقه شانتې دی هغه دی. ګوره ښه زوم کومئ که چېرې تاسو ته ښکاره شو. دغه دی وکشه ښه دا وینئ. تاسو که خیال کړی وي قیمتي کاڼي نه وي، هغه داسې تېره تېره دغه چې ترې راوتي وي. دغه دی ګورئ دا لایټ ورته کچومه تاسو وینئ. دغه دغه یو دی، ولې دا یو لایټ دې بند کړم، دا یوې دې ځای ته ګورئ بلکل لکه دغه قیمتي شانتې کاڼي چې کومې هغې په شان ښکاري. زه خیر مونږ به دا پرېږدو، مونږ به مخې ته سفر کوو خپل چې مخې ته لاړ شو او تاسو ته چې دی سمسته پوره وښیو تر اخره پورې. نو راځئ دا ځای لږ تنګ دی، دا وګورئ په دې حل خو پکې دننه کېږم. یو خو مې سام ډېر رامات دی. بسم الله. دغه سړی پکې نښه دي په دې ځای کې. یو خو مې دا بوټان ډېر غټ اچولي دي، دغه والا دي که نه سیفټي. څه شو دا وګورئ. زه تاسو ته مخې ته دغلته یو هغه دی هغه درته ښیم چې ډېره عجیبه غونده کې ګټه ده که نه. ګورئ بسم الله. دې ځای ته پکې وګورئ. سا مې رامات چست ستړی شوم،
سړی پکې داسې راټون روان وي که نه دا سړی ډېر ستړی کوي دا وګورئ په خوا باندې دا خو تللی شو پکې مخې ته نور هم دا نه چې په دې کې مونږ نه شو تللی اخر سر ته پکې تللی شو مونږ عادت یو ولې چې تقریبا ما به یو 40-45 مستې چې دی هغه به ما ایکسپلور کړي دا خو ډېره کولاو ده دا وګورئ ډېره کولاو ده لکه نه خو د دې نه داسې تنګې مستې چې په ملاسته پکې مونږ تلي یو خو دا دی چې اوس د دې نه واپس کېږم هغې مین وجه دا ده د واپسۍ مین وجه دا ده که نه دا وګورئ دا ډوکې دی د انسان دا چیک کوي دا درته ښیم دا وګورئ دا ډوکې دی د انسان ښه دا چیک کوي دا د انسان ډوکې دی ښه ځکه دلته ما اورېدلي وو داسې چې دې ته څه کسان راغلي وو نو هغې پکې دا ډانچې 2 ډانچې پکې پرتې وي پخواني وخت چې کوم خلک وو هغې ول ولې چې ویل چې داسې خوا کې ورسره ګوډ هم وو که نه نو په دې وجې یې پته لګېدلې دا دې اوس په تاسو یقین وکړئ دې خوا زه تاسو ته دغه ښیم د کودرو هغه چاټېږۍ چې هغه ګوړ دا سیکې چې پکې پرتې دي دا شیونه دا وګورئ دا د پرته ده دا د وینئ درته ښیم دا چیک کوي دا دی دا کودر دی تاسو که دې خوا وګورئ دې ګټو ته وګورئ دا کلر یې چې کوم دی مکمل د ګوړ په شانتې دی چیک کوي دا وګوره دا دی دا هم د کودرو دی ها خو بلکل دا ګټه داسې لګي لکه ګوړ چې دا چیک کوي دا په دې سمسته کې دننه دي دا وګوره وښیه دا ګوته دا چیک کوي بلکل 100% لکه د ګوړ لګي دا چیک کوي ګوړ هم دغه شان زیړي تاسو به ویډیوګانې کتلي نو دا بلکل لکه د ګوړ په شان لګي بیا څه کسان وایي چې تاسو سره لایټ زیړ دی نو دا په دې وجه تاسو ته لګي خو دا ګورئ ښه زه دا لایټ اوس زیړ دی که نه اوس درته سپین لایټ لګوم غوږ شئ دا اوس سپین لایټ شو چیک کوي اوس دا سپین لایټ دی بیا څه کسان یي کمنټس یې کوي هغې دا خبره کوي چې یاره ستاسو لایټ زیړ دی نو دا ځکه زیړ ښکاري ګورئ ښه دی زیړ لایټ ته اوس دا سپین دی ورېږه اوس په دا ګورئ دا زیړ دی ښه او دا ورسره اوس سپین یو ځای شو خو زه خیر مونږ ځو مخې ته ځان ترې وباسو په ارام سر دې ونه لګي ښه دا وګورئ په دې حل پکې روان یو په ټیټه باندې د ده سره خو لا په لاس کې څه نشته دی او ما سره په لاس کې هیډ لایټ مې په لاس کې راغېستی ولې چې ما کیپ اچولی ډېر تیز نور دی بار اوس به مونږ ځو بره غر ته به خیږو هایکینګ به کوو سم وکړو دا سمسته چې دا غر په منځ کې ده اوس چې زه ترې وځم که نه دا تاسو ته زه ښیم دا به ډېر ښکلي ځای ده ډېره ښکلې ویو ترې ښکارېدې سمستې دې وتو دې ځای ته چې شی که نه نو ډېرې ښکلې ویو ترې ښکاري دا درته هم ښیم اوس ووینئ دا بلکل د غر په منځ کې ده اوس به مونږ د دې نه ځو بره غر ته به خیږو خو دا غر چې دی ډېر سخت دی د اوس نه ورته ستړي شو خو بس الله دې خپل رحم وکړي ورته ونه شم خپل مې ښکته ونه خوي دا وګورئ ډېر خطرناک ځای دا ګټو مسې پروت دی دا چیک کوي دا په ډېر ښکلي ځای دی اسمسته هغه پورې کله چې دی دغې نه داسې رالو دلته راوختو اوس په دې ځای نه د سمستې ته رالو پکې دې لاندې پکې چې دی دا ویلاګ جوړ کړو داسې به ځو بره غر ته به خیږو نو دا نننی ویلاګ چې دی که دا هم خوښ شوی وي نو لازم چې دی لایک کمنټ وکړئ او که زموږ پیج چا نه فالو کړی نو مزید د نورو ښه ویلاګونو دپاره زموږ پیج چې دی لازم فالو کړئ د بل ویلاګه پورې د الله په امان